بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره تعاون کوي. کتونکو، دا کومه زنانه چې تاسو زما سره وینئ دا د پېښور سیمې سره تعلق ساتي. خپل غربت چې کوم دی په مخه راغسته، صرف دا و چې یو زوی مې دی، یو او په یو بیټک کې اوسېږم او د هغه بیټک هم کرایه ورکوم. د 2 میاشتو نه مسلسل په رابطه کې چې ویډیو وکړم ونه کړم، خلک په څه وایي، خپل خپلوان به راپسې خندا کوي. بیا چې کله نخرې پې تېرېږي نو بیا ټیلیفون وکړي، نو موږ ورته وایو چې زموږ خو دغه یوه لار ده ویډیو. قسمت دې خپل دی، څوک در سره مدد کوي وبه کي در سره. خو د کرۍ په وجه باندې دا دلته کې د راتګ نه چې کومه ده پاتې وه راغلې، د دې نه به اورو، د دې ژوند د دې د ستړی ژوند به تاسو سره شریکو. تاسو پېښور کې کوم ځای؟ قاضي کلي کې. قاضي کلي کې. ژوند څنګه دی؟ بسم الله، ژوند ډېر زیات خراب دی، خو بس خپل مې نه باندې دمکیانې ورځي چې ولو دی او داسې کوو هغسې کوو، خو بس راپسې ګرځي، راپسې په ویشتو پسې. ولې؟ والله هېڅ پته راته نه لګي. پته به ولې نه لګي؟ ضرور به څه چلي. نو بس دا ده چې بس وي که تا مېړو کو یا دې څوک کو، بس موږ به دې ولو. څو بچي دي؟ زما یو دا دی او بس 2 نور جینکې دي. بس هغې راباندې دمکیانې ورځي چې ولو به دی، بس خبرې راپسې کوي، ډرامې راپسې کوي. بس زه بس دا خپل وخت بس په بیټک کې تېروم، خپله مزدوري الله مزدوري کومه مزدوري کومه، بس په دې کې مې خلک نه پرېږدي. بیټک څو کري ورکې؟ 3000. 3000. دا 3000 تاسو څه مزدوري کوي؟ نه بس شادي هلته به کال تلم راتلم، بس هغه مې دغه کول او داسې راله یو بل بس راکولي. بیا دا زوی دې سبق وایي؟ نه مې دی کېنولي سکول ته، بس پته راته ولګېد چې یاره زه پیسونه نشم ورکولی، بس رو مې ویستو او دی په خپله بیمار دی، هېڅ کار نشي کولی. څه بیمار دی؟ د ګردیو بیمار دی. د دې عمر به څونه؟ نو دغه 14 کاله به وي دغه شان. خوراک څښاک ژوند څنګه روان دی؟ بس والله به ډېر په دغه روان دی، څنګه؟ په ډېر په تکلیف روان دی. بس چا ته څه ویلي هم نه شو. اوس خو دا خلک تا ګوري که نه، نو څنګه په تکلیف روان دی؟ بس په تکلیف دا روان چې بس د خلکو نه پټېږو راپټېږو، بس د خپلو میانو نه بس د چا خبره چې بس ګرځو به چې ځان لم چې جته مزدوري راته پېښه شوه بس کوو. مزدورۍ پسې مې کوشش لګولی دی خو بس نه میلاوېږي. داسې چې نخرې تېرې شوي؟ بس هر څه راباندې تېر شوي دي، خو بس چاته نه وایي چې یاره موږ باندې دا سخته تېره شوې ده او دا سخته راباندې را روانه ده. کیمرې ته دې څنګه سوچ وکړو؟ بس والله ډېر مجبورۍ نه، بس چې خپلو میانو راپسې راغښتې ده، بس د ډېرې مجبورۍ نه. نو خپلو میانو خو صرف دغه شرط دی چې واده مه کوه؟ بس دغه راته وایي چې بس واده ماده به چا سره. نور څه وجه شته؟ نه نور څه هېڅ هم وجه نشته، بس دغې پسې بس راپسې ګرځي په ویشتو پسې. عجیبه خبره ده چې تا واده کړی نه دی. نه مې خوشحالۍ ته پرېږدي، نه مې ښه ته پرېږدي، نه مې بد ته پرېږدي. بس ما ورته زه خپل حلاله مزدوري کوم، زه څه بل څه نه کوم، بس خپل لیورکوټي زوی سره خپل ژوند تېروم. هغوی به دا مطلب وي چې راشه موږ سره اوسېږه که نه. بس که لاړم شم نو بس هغې د چا خبره چې بس وال ټکولي، بس زما سړي سره ژوند نه تېرېږي. او خاوند دې پرېښی دی؟ څونه وخته شو؟ والله دا 5-6 کاله شو. ولې؟ بس واله ټکولې او جګړې بیا راسره کولې، بس پرې مې کړو. زما اوس تا نوره نه کېږي. 5-6 کاله تا داسې تېر کړل یوازې؟ بس لیورکوټي زوی سره. اوس کور کې خوراک و؟ نه هېڅ هم نه. څونه قرضداري؟ څه قرض دی باندې؟ والله بس د بیټک راباندې د 2 میاشتو کاري راباندې شاړ شو. اول ته مې د دارو له مې راغښتې وي یو 15,000. بس دغه قرضونه دي راباندې. دې تاسو مجبوره کړه چې ویډیو ته راشو او خوراک څښاک؟ بس دې مجبوره کړو. او خوراک څښاک؟ بس خوراک څښاک دا یو چې کله وي او کله نه، بس خپل ټایم دی بس تېروي او نه هم چاته لاس نه وي چې یاره ته موږ له راکړه مجبوري نه، چاته هم څه نه شو ویل چې یاره یا ښه دي یا بد دي. صحیح. بیا خلکو پورې خاندي. کتونکو، دا زنانه د پېښور ده. د څومره وخت نه تاسو زموږ سره په رابطه کې وئ چې درځم ولې؟ تقریبا دا 2 میاشتې چې تاسو سره په رابطه کې یم. څه وجه وه چې نه شو راتلی؟ بس مجبوري وه، مجبوري نه شوم راتلی. څه مجبوري وي؟ دا وه چې بس کله به مې سوچ کولو، کله پیسې وي او کله به نه وي. ښه کتونکو، دا د پېښور نه راغلې ده او دغه خبرې دي، نوره فیصله په تاسو ده. خو یو زوی دی ورسره، دې د وینا مطابق او زوی ورسره اوس راغلی دی او د ګردو بالکل بیمار دی چې هغه د غوړو د ټیمګي نه شو چتولی. دا ټیم وله مونږ ورکړه نو دا یې
لکه هغه نه دی نور دا و چې یاره وخی ټکوي مو دا مه کوه دا مه کوه نو دغې خبره اوس زه په دغې نه پوهېږم خو په بیټک کې ژوند کوي او دغه لږ لږ قرض دی پې څه قصب دي زده دی نه والله د کنډلو چل راځي د جامو خو دا چې بس مشین ناسره نشته که نه د ګنډلو جاملو چل راځي راله صحیح ښه کتونکو د دې د موبایل نمبر دی دوی سره یې په نیغه هم رابطه کولی شي په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر وي په هغې باندې هم رالیږلی شي 0314 97 20 384 نو تاسو موږ ته رالیږئ نو دې له به هم دلته کې په ویډیو باندې ورکو دا به بیا دلته کې راشي خو دې ته یې لیږئ نو بلکل دې ته هم لیږلی شي خو بې ځایه تنګول نه دا مه کوئ هغه خبره خو هغې ختمه کړه چې خپلوان راته غوسه کېږي او دا عجیبه شان خبره ده یعنې زما خو دا خواهش دی چې دې په سر باندې څوک لاس کړي د دا خپل ژوند جوړ کړي تر کومې به دا داسې ګرځي ډېره ګرانه ده دویمه دا ده چې ډېر ګڼ کپان برته کال کوي ښه چې انعام دې روتېره دونه رولېږه دونه رولېږه صحیح ده نو د هغې به هم خیال ساتي ښه زمونږ د طرف نه تاسو ته چې کوم دی دا غوړي هم دله درکړله اورې دړي او دا ګوتې اوړه چې کوم دي نو دا به ځان سره یوسئ صحیح ده صحیح کتونکو سړی مجبوره شي بې وسه شي بې کسه شي نو کیمرې ته راشي اوس ضروري نه ده چې تاسو د هغې نه غلط مطلب واخلئ یا غلط انداز باندې ورته وګورئ کوم خلک چې مدد کوي نه هغې خلکو سره هم رډار نه دی لګېدلی هغوی هم همداسې ویډیوګانې وګوري او د دنیا د چا د مخ آباده ده او دغې شتمنو په وجه باندې دې وخت کې صرف زما په وجه باندې په زرګو خاندانونه مستفید شوي دي او هغوی ته ماخانه چې کوم دی نو سیسټم روان دی نو دغه تورسرې چې دې مجبورۍ دې ځای ته راوستې ده او چې کله یې ما ته کال کړی دی نو هېڅ هم نشته او هېڅ هم نشته او هېڅ هم نشته داسې ده که او ما ورته مار ته څه ویلي دي ته راته وایي راشه خیر دي بس بل دغه وکړو ویډیو به درله وکړم د خوراک مې درته نه ویلې در مې کتله صحیح ده د خوراک ته ماته نه ویلې دعا کوه خلکو ته بس خدای پاک دې ورسره کتونکو ضرور یې ملاتړ شي ډېره مننه خوشحاله